سہولت نشته بجلی نشته مقام اوبه زموږ د پخواني هغه زنانې زموږ په اوبو په منګي روډي ما د روډ تاسو کو بجلی نشته اسپتال نشته د جنکو سکول نشته مونږ دې نه چې د غرب برستان برسه د باد په دا غل مونږ مریض روان کو غل لار کې وفات شي د صحت په حواله کار خراب دی د سکول په حواله کار خراب دی د روډ په حواله کار نشته او یعنی ټولې مسلې دي لکه دلته هیڅ سهولت هم نشته دغلته کې یوازې د روډونو حالت خراب نه دي زمونږه دلته کې ډېرې مسلې دي تقریبا ایجوکیشن لیول سره تاسو وګورئ بالکل صفر ده دلته کې بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو ستاسو ورور سجاد علي ما په دې ټیم کې موجود ما په تحصیل چکیسر کې ضلع شانګله دې ته ویلی شي او په اوس چې په کوم ځای کې موجود یم دې ته سید آباد وي دلته کې چې دی نو تاسو دا روډ کتی شئ په دې فوټیج کې هم ټول د کنډې کپرو ښکار دی یقینا چې ډېره خرابه لار ده هر ټیم پکې د اکسیډنټ چې دی نو خطره ده بله خبره دا ده چې مریض شي هغو ته پکې هم تکلیف وي ماشومانو ته پکې هم تکلیف وي د دوی وینا ده چې دلته کې نه اوبه شته نه بجلي شته هیڅ قسمه سهولت نشته دلته 3-4 هزار چې دی نو آبادي ده د دوی لپاره چې دی نو څه سهولیت نشته دلته کې زموږ سره د علاقې خلک موجود دی د سید آباد د هغو نه به پوښتنه کوو په دې حواله باندې چې د هغو څه تاثرات دي ټول نه ما کې تاسو شکریا ادا کوو د میډیا والا چې تاسو راغلئ زموږ ایریا ته ټولو نه غټه خبره دا ده دا ایریا ډېره وروستو پاتې شوې ده ستاسو نوم سره یو خیبر خان دی او د خیبر خان دی یو اوسیس پاکستانی یم خو دې علاقې ته چې موږ راشو نو دې علاقې کې زموږ نشته عمران خان په خپله وایي اوسیس پاکستانیانو ته موږ ډېره ترقي ورکوو ډېر سهولت ورکوو نو موږ ته دلته هېڅ قسم سهولت نشته لکه روډ هلیاس ته وګورئ نو موږ بالکل وروستو یو سکول زموږ نشته هېڅ څه نشته نو موږ دا ریکویسټ کوو د عمران خان نه وزیر چیف منسټر نه د پېښور چې زموږ د دې روډ خامخا زموږ د ایریا کار وکړي ټیک شوه ایریا ډېره غریبوالی دی د روډ ته که تاسو ولید که نه موږ دا ریکویسټ د عمران خان نه خصوصي کوم او د چیف منسټر نه کوم چې زما د دې ایریا دا روډ چې کلیر شي لکه روډ هم مسله ده نور څه سهولت نور سهولت نشته بجلی نشته مقام اوبه زموږ د پخواني هغه زنانې زموږ په اوبو په منګي روډي ټیک شو جي هغه پخوانی هغه سیسټم دی لکه صرف د الیکشن په ټایم کې ټول راځي زموږ صاحبان راځي انجینر مقام صاحب په خپله ډېر ښه انسان دی ښه کړي دي خو لکه کمبې ودرولي بجلي کار نه کشي کولی کار نه مطلب دی چې زموږ دلته کار وکړي موږ هغه سړی په کار دی زما د ایریا کار وکړي زما د ایریا کلیر وکړي ما د روډ تاسو کو بجلی نشته اسپتال نشته د جنکو سکول نشته را سره شته خو هم د بل نه اخیستی ده لکه زموږ استادان دي الحمدلله ډېر ښه کار کوي او ډېر زبردست ښه سړي دي خو زموږ دا ریکویسټ دی د حکومت نه موجوده حکومت نه چې د دې ایریا زموږ د مخامخه د سید آباد د دې روډ مین موږ سره د کار وکړي ټیک شو جي دا راته سیاسي خلک هم دلته اوس الیکشن دی راځي دلته که نه څه وایي دلته خو ماشاءالله تعالی ډېر خلک راځي الیکشن خلک هم راځي انجینر مقام په خپله به هم راځي خو زموږ مین شی چې کوم دی هغه نشته مین کاروبار چې دی زموږ د روډ نشته زموږ کاروبار نه کوي راځي تعلقات د موږ سره ښه دي اوټ الیکشن دپاره راځي خو د الیکشن نه مخکې زموږ د سید آباد مین روډ موږ له کلیر پکار دی او دا زموږ د تاریخ نه تقریبا 50 سال وشو 50 سال له زما لکه مطلب دا دی داود زور کوم انجینر مقام له زما تقریبا 3000 نه 5000 تک اوټونه دی دغه لیکن انجینر مقام د دې ایریا دپاره کار نشي کولی کار هغه سړی کول پکې انجینر مقام په خپله نه راځي په خپله کار نشي کولی کمبې تاسو ولیدئ جي کمبې تاسو ولیدئ چې هغې لایټ نشته الیکشن په ټایم کې هر څه شته الیکشن نه بعد السلام علیکم هېڅ نشته بقایا خبرې به زما دا ما مشران به وکړي تاسو به تفصیل خبره وکړي موجوده حکومت ته څه مطالبه موجوده حکومت ته زه دا کوم چې زما د ایریا بجلی نشته روډ نشته او زه غریب علاقه ده دې کې لکه ایکویشن نشته او خاص ریکویسټ کول غواړم چې بالکل د اوبو او د مین د روډ او د بجلی حل کړي فوري طور سره وزیر اعظم عمران خان چیف منسټر پېښور او ریکویسټ کوم چې چکیسر د ټول د ایریا شکریا ادا کوم د چکیسر د څلورو وزرو شکریا ادا کوم یو ډېر ښه خلک دی ډېر یو مننه خلک دی موږ په هغو په تعاون باندې دا ایریا چلیږي ټیک شو جي تھینک یو سو مچ تاسو سره نور خبرې زموږ مشران وکړي وعلیکم السلام زما نوم نواب دی موږ د کلي اوسېدونکي یو تقریبا زموږ نیکه چې ور نیکه دا والا دا دومره عمرونه وشو لیکن موږ ته چې دی نو سهولیت نشته موږ ته د ډسپلین سهولت نشته مونږ دې نه چې د غرب برستان برسه د باد په دا غل مونږ مریض روان کو غل لار کې وفات شي او چې کته رسي چې سر نه غیال ته دم
دغه کړی ختم شي موږ ته هیڅ قسم د سہولت نشته ډسپلین نمبر 1 روډ موږ ته بالکل صحیح پکار دی دا موږ پاکستان اوسېدوني یو او دغه دی او نه بله ګورو بله نه موږ سره سہولت نشته دی دا خلک ټول دغه شانتي یعنې محتاجه دی موږ ته په الیکشن ټایم کې راځي الیکشن ټایم کې موږ ته راځي چې موږ به دا کار کوو لیکن موږ نه بیا غیب شي غیب شي چې هر پارټي راځي هر پارټي موږ ته وایي لیکن د پارټي راشي موږ د بې د میر مقام نه چې هغه په یو داره باندې د دقت ځای پورې مخامد دا ځای پورې چې دی هغه روډ وښکلی و هغه چې بیا غیب شوی دی هغه وروستې 2 الیکشنه کړي دي الیکشنو کې موږ 2 ځله ووټ ورکړی دی د هغه بعد دا روډ ډاکټر عباد له موږ ووټ ورکړی دی د هغه نه مخکې میر مقام له ورکړی و له حقه یو ځل چې موږ د یو ادارې نه دغه روډ کته په رسولی دا پورته چې دی نو دا بیا موږ یو لیډر فی سبیل الله کار کړی دی چې دغه نوم دی دغه سید پرین او دی دغه د کته د دندۍ هغه موږ سره بالکل نه موږ ووټ ورکړی او نه هېڅ هغه موږ غره پورې رسول دی دغه ځای نه او نور موږ ته هېڅ قسم د سہولیات په دې کې نه دی راغلی حکومت ته به څه خواست کوئ څه پوښتنه چې زموږ دا کارونه موږ پاکستان اوسېدونکي او موږ چې دی نو دغه علاقې چې دی نو موږ دغه غواړو کامیابي ترقي غواړو نو چې تر اوسه زموږ ونه شي پاکستان جوړ شوی دی د هغه نه واخله 47 نه واله موږ ته سہولیات نه دي راغلي ته حساب وکړه څو کاله کېږي د هغه نه موږ هېڅ سہولیات موږ ته نه دي راغلي چې دلته نه ډسپلینسي ده ته ووایه چې موږ سره ډسپلینسي نشته هر ډاکټران موجود دي ډېر دي پر تحصیل باندې هر په هسپتال کې 15 شپږ اتیا ډاکټران ناست دي لیکن ډسپلین نشته چې دلته راتلی د وړو هغه غرونو سر نه وړوکې روان کړي غټ روان کړي لارې کې راشي هغه ختم شي نو موږ ته دستي طور باندې چې موږ ته یو ډسپلینسي کولو کې یو ډاکټر کښېني نو هغه دلته به علاج کوي مخکې ته سہولت جو هغه به لېږي مخکې سیول هسپتال د بل ته سیدو ته به لیکن موږ سره داسې سہولیات نشته دی جی قدرمنو ماشاءالله ډېر ښکلی سپین ږیری باباجي دی د هغو خبرې هم تاسو واورېدې و چې زما ډېر عمر وشو او دلته نه ډسپنسري شته د هسپتال شته د صحت په حواله هم کار خراب دی د سکول په حواله هم کار خراب دی د روډ په حواله هم کار نشته او یعنې ټولې مسلې دي لکه دلته هېڅ سهولت هم نشته او وایي چې ووټونو ورځې شي نو ټول سیاسي کم دغه چې دي کینډیډیټس هغه راخوشي چې موږ به دا وکړو موږ به هغه وکړو چې ووټ واخلي بیا غیب شي ډېر د افسوس خبره ده جي ډېر زیات ځکه چې تپوس ځای خو شته الله پاک په خامخا تپوس کوي دلته کې نور هم کسان دي هغو نه به تپوسونه کوو حاجي صاحب دا دغه دی چې دلته څه سہولت نشته یعنې ډسپلینري نشته روډ یې خراب دی او نور داسې سہولت سکول سہولت هم نشته د جینکو دا سکولونه هم نشته نور هسې دغه نشته نو سکول دغه هم ډېر لرې دی واړه چې ځي چې هغه ستړي شي لکه بیا سبق نشي ویلی او نور داسې سہولت او دغه خاص نشته دغه دی تکلیف دی دغه دی خو زیات روډ مسله د روډ د هسپتال ده موږ ته دا ډېر زیات دغه دی حاجي امیر صاحب را سره موجود دی امیر صاحب تاسو ویل غواړئ خورشید اقبال مې نوم دی جي د سید آباد اوسېدونکی یم ټولو کې اول زه ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو راغلی او موږ له ټایم وخت دغلته کې یوازې د روډونو حالت خراب نه دي زمونږ دلته کې ډېرې مسلې دي تقریبا ایجوکیشن لیول سره تاسو وګورئ بالکل صفر دی دلته کې 4-5 کیلومیټر سفر باندې ماشومان راځي دلته کې او د لرې لرې ځایونو نه که تاسو دغه سیند کوئ دغه لرې لرې ځایونو نه راځي او تعلیم حاصلوي د 4-5 هزار ماشومان تقریبا 4-5 هزار آبادي ده دلته کې او هغې دپاره صرف یوه پرایمري ده موږ سره او یو میډل سکول دی هغې نه علاوه پرایویټ سکول دی دلته موږ سره هغه هم د فاونډیشن لیول سره دی ماشومان فیس نشي ورکولی خو لیکن دومره کېږي چې لکه موږ هغه ماشومانو ته استادان نیول دي هغو له پیسې ورکوي لږ لږ سبق ورته وایي نور په هر حالت بجلی زمونږ دلته کې نشته صحت حوالې سره مونږ چې مریض خپل منګورې ته یا داسې ځای ته رسو نو بس هغه ختم شوی مونږ نه لکه ټول مسایل دي چې دلته نو مونږ خو مطالبه ټول کې اول دا کوو چې مونږ ته د سکولونو دغه مسله حل شي ځکه چې مونږ ته دغه ځای کې جنکو سکول پکار دی هلکانو سکول پکار دی او روډونه زمونږ چې دي دغه روډونو بجلی مسلې دي زمونږ وایي چې لکه دا مونږ ته حل شي لګوي قدرمنو کتونکو په دې دور جدید کې چې نو خلک سپنګمۍ ته وخوتو او دلته د سید آباد خلک چې دی نو هغه په روډو او په سکولو او په هسپتال پسې اریان دي ډېر زیات د افسوس مقام دی ډېر زیات خفه شوم چې څه به ووایو فیصله به ستاسو کوئ السلام علیکم
وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی او د کوم ځای سره ستاسو تعلق دی؟ زما نوم مې عمر دی. د ټولو نه مخکې زه ستاسو شکریا ادا کوم مهرباني. چې تاسو په دومره په بارانه کې په دې کې زمونږ د روډ او د سکولونو د دې ویزټ وکړو او د دې نه مخکې چې مونږ ته سهولیت د دې دی دغه تاسو ویزټ وکړو پکچر تاسو واخیسته. زمونږ د کلي د سکولونو او د دې روډونو دغه حالات دي او زمونږ استاد محترم خبرې وکړې زمونږ مشرانو او دغه حالات دي چې دغه 4-5 هزار واړه دي آبادي ده لکه د لرې لرې نه واړه راځي ماشومان په دې بارانونو کې په دې حالات کې روډونو حالات تاسو لیدو. په دغه حالات کې دغه موټر سایکلې په دا خلک چلی اکسیډنټ کیدی شي ګاډي پې چلیږي مریض شي هغه ټایم سره هسپتال ته نشي رسېدی. نو زمونږ دغه مسایل دي دا دې حل کړی شي. السلام علیکم. زه دغه سیدآباد موږ اوسېدونکي یو. دا موږ ډېرې مسایل دي. زمونږ د اوبو هم مسله ده د سکولونو هم ده د هسپتال هم ده. د مین خبره زمونږ د دې روډ د بجلۍ ده لکه هر قسم موږ ته تکلیف دی. یو قسم سہولت موږ ته نشته. یو مسله سړی به صبر وکړي لکه هر قسم مسله ده موږ ته. نو موږ د پیټې عمران خان نه دا خواست کوو چې موږ له دا مسلې ټولې حل کړي. دا روډ موږ له پوخ کړي او دا بجلي موږ ته دغه کړي. هسپتال موږ له پکار دی. لکه دا چند مسلې موږ ته دغه اهم دي. اوس کو الیکشن چې موږ سره الیکشن دور دی. موږ الیکشن دور کې ګورو هره پارټي راځي مخې ته کېږي اوټ غواړي چې الیکشن وشو واپسۍ کې بیا هغو څه پته نه لګي چې کومه علاقه کې دي د کوم ځای دي. موږ د چکسر د عوام شکریا ادا کوو. موږ سره د هغو ډېر غټ تعاون کړی دی چې د هغو شکریا کوو. بس موږ څه ویو نو دې مشران چې د ټیک خبره شوه ټیک خبره شوه دي بس دی به 55-60 کې وي. دغه شان تېر شو مشرانو خبره کړم بس ویو. ګناه د چا دی؟ ګناه به د چا لکه دا کارونه چې څوک نه کوي دا ډېر ټول خلداري ده ټول لفجب دي او هر څه خپله ګاډی پاس کوي او غرضي کار څوک نه کوي. خپل جیب ډکوي که نه؟ خپل جیب ډکوي. نور تعلیم زموږ نشته. ما ته اندېریان خو لکه بس خپل کار روانوي بس موږ دا خبرې دي. نو بس دا تپوس ځای خو شته که نه؟ الله به دې تپوس کوي. الله به دې کوي. ته هم راشه که نه پیره لږې خبرې پکې وکړه که نه څنګه تا ته زمونږ خو جي مشرانو اوس پرې موټر سایکل لا کوزېدي نو ما چېرته وانه خاص روډونو خو زمونږ دغه حالات دي تاسو ویل ده که نه. نور خو مشرانو چې زمونږ کومې خبرې وکړي د سکولونو مسله ده د روډ ده د هسپتال ده چې دا مسایل موږ ته حل شي نو موږ به لکه لږ په سکون یو. جی انشاءالله. څه مطالبه کوي حکومت نه؟ حکومت نه بس دغه مطالبه ده زمونږ دغه سکول مسله شوه د هسپتال شو او د روډ شوه دا حل کړي. جی اوبه هم نشته جي اوبه هم حالات خراب دي. لکه اوس خلک ځي د خوړونو نه اوبه راوړي دلته په دې وخت کې هم چاته پیپ کور ته نه دی رسېدلی. او جی قدرمنو کتونکو دا زه موجود ما په تحصیل چکیسر ضلع شنګله تحصیل چکیسر سیدآباد کم روډ چې دی په هغې منتې ولاړ یم. دا سیدآباد داسې غریزه شانتې علاقه ده. دلته 4-5 هزار چې ده نو آبادي ده. دلته کې د روډ صورتحال هم تاسو کتی شئ بالکل په نشي حساب دی او هر ټایم چې دی نو اکسیډنټ پکې خطره وي او هر ګاډیو ته راختې هم نشي. فور ویل جیپ چې سره نو بیا به راختې شي. او بله خبره دا ده چې اسپتال پکې هم نشته. صحت په حواله هم خیر خیریت دی که ایمرجنسي شي الله مکه نو دوی چې هغه چکیسر ته دغه ته مریض وړي نو په لارې ایکسپایر شوی نو دا هم ډېره غټه مسله ده صحت په حواله باندې. درېیمه خبره د سکول په حواله باندې ایجوکیشن نو د تعلیم هم دلته خیر خیریت دی. دغه کته یو سکول دی دومره آبادي دی ورته نو دا ماشومان به ځي او راځي څنګه کله باران شي کله موسم خراب شي ډېرې مسلې پکې راځي. نو موجوده حکومت ته او د سیاسي لیډرانو ته زما خواست دی او درخواست دی چې د خدای لپاره په دې غریبانانو خلکو باندې رحم وکړئ. سپینګیري دي په دې کې بوډاګان دي ځوانان دي دا ټول چې دي نو د دې خاورې پیداوار دی سره بل ځای نن دي راغلي او دوی هم چې دی حکومت له ټکسونه ورکوي د دوی د ټکسونو دا پیسې چې دي دم په دوی باندې ولګوئ چې دوی ته په دې ژوند کې اساني راشي. بجلیو ته نشته روډو ته نشته اوبو ته نشته سکول خیر خیریت دی لیکن هیڅ سهولیت هم دلته نشته. په دې دور جدید کې دوی د هر قسمه سهولیت نه چې دي نو محروم دي او چې نن حکومت ته زموږ دا خواست دی موجوده حکومت ته د دې کوم سیاسي لیډران چې دي چې د خدای لپاره په دې خلکو باندې رحم وکړي. دوی ته روډ او صحت اوبو بجلی ځکه چې دا دو بنیادي حق دی. دا بنیادي حق دوله ورکړي. که داسې ونه شي نو د الله پاک چې دی نو دا به د نه خامخا تپوس کوي. خپل کوربه سجاد علي له ورکړئ اجازت په لوی الله مو سپارم د الله په امان.